د حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه د نقشبندی مبارک لوی ولی الله دی زموږ د سلسله نقشبندی په مشایخو کې دی داغه مجلس ته څوک راغلو لکسات کې نهستو دا صوفیان حضرات په خپلو کې خاموش بالکل اړه طرف ته متوجه په خپلو لطایف باندې صوفیانو ذکرونه کول څوک مراقبه نو دا سړی بیا پاسې د لاړو نو رستوی چاته وی چې دی خو ما سره اړو خبرې ونه کې او چې زه لاړم بس ټولو سرونه ښکته کړي وو خاموش ناستو باوی جوړې ما سره به څوک ښه ډېر ساعت خبرې اترې کوي او خاص کر هغه پیر صاحب خو اړو خبرې ما سره ونه کې بس غلی ناستو خاموش نو بیا هغه سړي مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه ته وی چې زموږ د علاقې سړی راغلی و واپس لاړو او بیا دا ګیله کوله چې ما سره خو خبرې ونه کړي نو حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زموږ د خاموشۍ نه چا فایده حاصل نه کا هغه ته زموږ د خبرو نه فایده نه ملاویږي دا موږ چې خاموش شو بس د دین سبق حاصلول پکار دي چې خاموشي دا ډېر لوی نعمت دی چې الله تعالی چاته نصیب کړي زموږ د دې خاموشۍ نه چې چا درس حاصل نکو هغه به زموږ د خبرو نه درس حاصل کړي